والو زه ستاسو ورور جمیل افریدي د زیړه پټیاله کوټ پیټ نه عزتمندو په دې ټیم باندې زه تقریبا تاسو ته به ښکاري د پښتو څنډو چې کومه کلي ته یو روډ ته شوی په هغه ځای کې ولاړ یم عزتمندو زما کوشش هم دا وي چې زه داسې ځای ته ځان ورسوم زما دا کیمره په داسې ځای باندې کولاو شي چې کوم ځای کې چې الله پاک اور زمونږ نبي خوشحالي هغه مزدوران یې بېوسه وي او که جومات وي که مدرسه وي نو داسې ځای ته زمونږ دغه ټیم یو ځل بیا کوشش کړی دی چې دلته یو مدرسه ده چې په هغې کې د کمرو ډېر زیات تکلیف ده چې هغې کې کمرې نشته چې ماشومان چې کوم وي بیا په یخنۍ کې هلته چې کوم ریاضګي ځای ده چې په هغې کې بیا هغو ته ډېر زیات تکلیف وي بل هغې کې د بجلۍ ډېره زیاته مسله ده چې بجلي خو تاسو ته ښه پته ده زیړه پټیاله بجلي او بل مونږ روان یو راځه کیمرامین صاحب چې هغه ځای ته جی عزتمندو دا مدرسې ته موږ راورسېدو چې پښتو څنډو تقریبا دغه 2.5 کیلومتر لار ده چې موږ دغه مزل وکړو عزتمندو د مدرسې کې چې کم تکلیفونه دي او هغې سره مو هغه حافظانو سره او طالبانو سره موږ خبرې کوو چې هغې دې باره کې څه وایي دلته دلته کې څه تکلیفونه دي راځه چې هغه سره موږ خبرې وکړو اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن ويسقي حياتي قرآن رحمن من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم مكيخ كلي دلت توافون دي زاد مديني كلي دلت سلامون دي خارد دامكي كلي دلت توافون دي زارد مديني كلي دلت سلامون دي مجنونا مقابل دموهبت فبام تاب ليلة ماپ مصطفى نبي جڑلی دی تاب ليلة ماپ مصطفى نبي جڑلی دی مراز مجنونا آزاد مراز مجنونا مقابل دموهبت پبام تاب لیلہ ماپ مصطفیٰ نبی جڑلی دی تاب لیلہ ماپ مصطفیٰ نبی جڑلی دی ما يدوشو نقولي ما يوسيتي ناجي رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري موږ سره د مدرسې چې کوم طالبان دي موږ سره موجود دي دو سره موږ خبرې کوو چې په دغه مدرسې کې دو چې سبق وایي دو ته د بجلي نه څه تکلیفونه دي دلته د اوبو مسله شته د بجلي مسله ده دلته د کمرو مسله دو سره به خبرې کوو چې دې باره کې به دا څه وایي بچو دا راته وایي چې دې ځای کې چې کومه بجلي ده که نه دا بجلي خو ډېر زیات ولې چې د زیړه پټیاله چې کومه بجلي ده خو راته نوم نه اخلي ولې چې د زیړه پټیاله بجلي ډېره داسې ده چې ګډه وډه دا راته وایي چې بیا ګرمۍ کې دلته تاسو چې سبق ته رسو یا دلته پاتې کېږو څه تکلیف دی ته وي لکه ګرمي مو کېږي ګرمي مې کېږي تاسو دلته پاتې کېږئ او زه پاتې کېږم ښه تاسو پاتې کېږئ بیا دلته شپې تاسو څه کوئ دلته خو مچر وي بجلي نه وي بیا تاسو څه کوئ ببوزي مبوزي نه کارلی نه مرچدانی نه مرچدانی کې سمولو ها مرچدانی کې ګرمي خو ډېره زیاته وي که نه
بیا چې کله یخني راشي دې ځکه خو د کمرو ډېره زیاته مسله کمرې هم نشته که نه بیا خو به یخني ډېره زیاته وي بیا یخني د وجې تاسو څه کوو داسې وي چې تاسو د زمونږ چې کوم مسافرونه یا په بهر ملکونو یا په پاکستان دي دونه تاسو څه اپیل کوئ چې تاسو سره څه امداد وکړي د کمرې او د بجلي د سلرو لپاره صحیح سره امداد وکړي ډېره ښه ودې کېږي ودې کړي سلرو د کمرې کې نه زه عزتمند موږ سره بل د مدرسې طالب ولاړ دی سره موږ خبرې کوو چې دا څه وایي دغه ته دا څه نوم دی شاهزیبه دا راته ووایه چې دلته چې کومه د بجلي مسله ده دا راته ووایه چې دې باره کې به څه وایي لکه تاسو ته تکلیف وي د ګرمۍ کې ډېر زیات وي ګرمي وي دلته پاتې کېږي دا راته وایي چې یخني کې هو تاسو ته ډېر زیات تکلیف وي کمرې نشته که نه کمرو ضرورت یخني کې ډېر ضرور دا مسافرو نه څه تمه کوي چې له تاسو سره څه امداد وکړي سلرې درته وکړي او د کمرو ولا ان شاء الله دغه مسافرونه ان شاء الله تاسو ته وکړي عزتمندو زه به د بجلي باره کې یو خبره وکړم چې مونږ باندې کم فرغون نازل شوی ده که 20 घंटों کې تقریبا 16-17 घंटे لوډ شیډینګ ده او که 3-4 घंटे بجلی وي په داسې اندام باندې وي چې هغه لیټ هم نه بلیږي موبایل نه چارج کېږي نو پکې او لیټ خو ډېره ستره غټه خبره عزتمندو مو په دې ټیم کې د مدرسې چې کم استادان دي هغو سره موجود یو شابید الله مولانا صاحب موږ سره موجود دی په دې ځای کې او حافظ سید کمال صاحب موږ سره دې ځای کې موجود دی استاد او سیف الله حافظ صاحب موږ سره موجود دی دې ځای کې عزتمندو دو سره موږ خبرې کوو د مدرسې باره کې دلته کې څه څه تکلیفونه او د زمونږ چې کوم مسافرونه یې دونه څه څه غوښتنې دي او څه اپیل ده دوی ته عزتمندو موږ سره په دې ټیم کې حافظ سید کمال شاه صاحب سره خبرې کوو چې دا څه وایي دا راته وایي مولانا صاحب چې د اول دا راته وایي چې د کوم ځای زموږ د پستو سنډ خلک پستو سنډو سره تعلق لري دا راته وایي چې دا مدرسې چې کومه دا تاسو ته دې چاره کله رسې میلاو شوې ده دا 2017 کې تقریبا کال وشو چې موږ کتلو دی تاسو ته چاره میلاو شوې او جی دا راته وایي چې په دې مدرسې کې تاسو سره څومره طالبان دي زموږ سره دی کې رهایشي چې کوم طالبان یا تقریبا 40 پر دي 40 پورې او جی او چې کم مکمل تعداد څومره مکمل تقریبا 180 پر ده 180 پورې دې کې سبق وایي او جی عزتمندو موږ سره مولانا شابید الله حافظ صاحب موجود ده چې د سره موږ خبرې کوو چې دا څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام دا راته چې حافظ صاحب څنګه یې مزاج طبیعت دې ښه دی الحمدلله دا راته ووایي چې موږ دې ته اول ځل باندې راغلو او دا راته ووایي چې په دې مدرسه کې چې کوم طالبان دي صبح هغه څنګه حافظ صاحب خبره وکړه چې تقریبا 40 طالبان دې ځای کې پاتې کېږي که نه او دې ځای کې مکمل څومره تعداد ده جمیله وروره اول خو زه د تو ولا او د تو د کیمرامین ملګري ولا او بیا د زیړه پټیاله کوهټ ګروپ ولا شکریا ادا کوم مهرباني چې تاسو ټیم وخلو د دومره قیمتي ټیم نن ټلیفونونو کې چې کومه رابطه مو تو کوله ته چې زه مصروف یم مدایم خو ان شاء الله زه به ته ټیم وباسم الله دې عزت وکړه خبره ده چې تاسو سوال وکړلو مونږ چې دې مدرسې کې تعداد سور رهایشي او بغیر رهایشي دې کې موږ سره تعداد شکوم نه تقریبا حافظ صاحب ته ومومي چې دا یو کال وشو چې دا مدرسه موږ ته ملاو ده دې چارج حافظ صاحب ته ملاو شوی نو په یو کال کې 35 پهله د سوري زمخ کې چې کوم یو دوه میاشتې مخکې چې موږ تعداد کوم هغه کړی و 35 نو اوس اختر نه بعد بیا څو کسان 15 راغلي رهایشي چې کوم دي ځکه موږ سره پاتې کېږي 40 ته رسېدلی او غیر رهایشي چې د نږدو کلي نه کورونو نه چې کوم ورکې رسي تقریبا 100 ته رسېدلي دي 140 150 او بیا چې کوم دا وړه دي چې موږ لکه په ګنټې کې نه هغه چې هغو غریبانو سبق نشي ویلی خو بس هسې مور پلار یې لګي چې ماحول کې شي او خلکو ته ګوري نورو طالبانو ته ګوري نو ډېر وړه چې کوم دي هغو نه هم تقریبا 30-35 نو 180 ته ټول کل تعداد راسي دا راته وایي چې دې ځای کې چې کوم ماشومان پاتې کېږي که نه هغو د کانې مانې څه بندوبست وي دې ځای کې الحمدلله د موږ له علاقې ولا چې کوم دي دو تقریبا دی پهله هغه دا سیزن چې د شرول کوم سیزن او امو هغه کړلو ګرځېدو به تر خواجه پهلې سین او رمندوري د ټولو خلکو چې دا موږ سره ډېر هیلپ کړی او ډېر غیر سره کړی او موږ د نور سیزن کې ګرځېدلي وو هغه دانې چې کوم وي نو موږ دې ځای کې چې کله د شورا والا سره ممبرانو سره سلا وکړله هغه وایي چې دومره دانې پرېږدو چې د 40 طلبه چې کومې دوله پې وخت تېرېږي که نه نو هغې کې تقریبا 100 من چې کومې راغونډې شوې وي هغې کې مو تقریبا 50 من چې کومې خرڅ کړو 50 من مو پرېښودل چې دې کې طلبه وله چې کوم هغه ده د کانې پینې هغه ده چې هغه پکې راشي او بل دا چې بعضې طلبه چې کوم دي هغو خپله هغه نه دا چې موږ کورونه نږدو دي نو موږ خپلو کورونو نه راوړو طالبانو سره دې ځای شریکه خوراک کوو حافظ صاحب یو خبره او بله وکړم که نه چې څنګه مې ماشومانو نه تپوس وکړو چې د بجلۍ بارې کې که نه
نو زه وایم چې په دې ځو کې خو د بجلي ډېر زیات تکلیف دی. زه تقریبا نیمه ګنټه دلته ما وشو چې زه راغلی یم که نه په نیمه ګنټې کې حقیقت کې دومره خولې را باندې راغلې دومره زیاته ګرمي ده دوب ده که نه دې ځو کې خو د بجلي هم دغه شانتې حالت دی چې موبایل نه چارج کوي نو پکې خو پرېږده نو دې ځو کې د شمسي ممسي څه بندوبست نشته. تاسو بیا څه کوئ دلته ولې چې دا چې کوم دې ځو کې پاتې کېږي هغو ته خو ډېر زیات تکلیف دلته جی داسې چالو چې د مشر حفیظ صاحب له چې کوم یو ملګری و کویټې نه راتلو که نه هغه تجارت به یې کولو د شمسي ممسي ولا بیټریانو میټرانو ولا چې کله راغلو د هغه دیزو کې طالبان ولیدلو څوک طالبانو چا په ګوزي ولو ځان ته چا به څه کولو چا به څه کولو نو هغه حفیظ صاحب ته وویل چې 2-3 بیټرۍ شمسي علما نه واخله او تقریبا 2 کسو پلیټونه یې ویر کړلو نو هغه بیټرۍ به مو پهله کې چورج کولې شمسي نه بجلی خو خای ته پته چې نشته الله دې په مو باندې رحم وکړي که نه د مو سیاستدانانو باندې د مو لیډرانو او مشرانو باندې اور بله دا چې بیټې تقریبا 15 میاشتې 6 میاشتې وچلېدلې طالبانو به شپې لکه ګزاره به یې غوله کېدله ریزې خو بیا هم که نه وي سبق دونه نه 8-10 بجې پرې سبق وي به طالبانو ته به کورو ته به چوټي ورکړده خو اوس خو چې کله رهایشي سیستم جوړ شول نو اوس خو چوټي نشته د جمعرات به جمعرات باندې وي نو بیټرۍ هم اوس خرابې شوي دي اوس شمسي ویله چې کوم دي د 2-3 پلیټونه پوسه پروته دي په چت باندې به وایي تاوان خیم خیر ده نو هغه ونه ریزي بس ګزاره کېږي طالبانو ته کلاسونو ته هغه کېږي یوه کلاس ته یوه پکې لګولې ده او نور خو الله خیر سلام شپې لکه هېڅ ګزاره هېڅ قسم هغه نشته مچرو ته پراته وي ماچرو ته پراته وي بلکل او دا راته وایي چې په دې ځو کې چې کله به یخني شي که نه دې کې خو داسې چې کمره اړوم زه اینم نه چې دې ځو کې کمرې شته خو بیا لکه دې ځو کې خو ډېر زیاته کمرې دې ځو کې شته په دې مدرسې نشته بلکل یو نشته نو دا خو بیا په ژمي کې دې ځو چې کم طلبه پاتې کېږي هغو ته خو ډېر زیات تکلیف په ژمي کې جی بالکل دا تقریبا چې دا تیر ژمی تیر شولو موږ ته خو 2017 ولې چې د مدرسه خو چې کومه دا خو کلاو ده یا خو دا مکمل شوي نه ده که نه دیوالونه هم دغه شانتي ړنګ وجاړ دي چې لکه جوړ نه دي او دا هم داسې دا خو ډېره زیاته یخني وي ډېر زیات تکلیفات وي دغه ماشومانو ته د کومې ګیرلي نه لاندې چې ته نه اوسې دا وګوره کیمرامین صاحب که وخله د ملګرو ته دا ګیرلي دا دغه ګیرلي چې کومه کیمرمین صاحب دا کیمره لګولی دا ګیرلي چې کومه دا ګورو دا د کومې تر پړې یعنې پرده مو لګولې هغه ځای کې مو لګولې وه دغه چې کومه پلاستیکونه سخت پلاستیک میلوېږي هغه سخت پلاستیک مو دې دپاره لګولې چې بار نه یخ هوا نه رسي او بل چې سیلې به شولی یا د پومه د هغه والا بارونونه خو چې کوم وي هغو ته ښه پته ده سړی بلکل شیلوي نو مو دې ځای کې پردې لګولې طالبان مو دې ځای کې پاتې کېدلو او بیا چې کومه پوسه ګیرلي چې کومه وه هغه لکه دور هغه پکې نه و پلستر مو نه و کړي دا خو په دې کول کې چې مو کوم کور کړی دا ان شاء الله اخر کې چې کوم هغه د تو ته بیانو چې مو چوکا ولګوله پلستر مو وکړلو اوس چې کوم نه د دروازو له سیستم په اختر منځه کې موږ دا اعلان کړی و چې لکه که څوک پهله خو دې دا کوشش وکړي چې خپل د خپله د مونږ ته د روشي مونږ سره دې زونه د مستري د راولي که څوک صاحب استطاعت وي نو هغه دروازې هغه کړي که نه وي خپله حساب په دروازو کې واچو اوس مونږ خپل میشن چې کوم نه د دروازو ولګه چې د جومات دروازې پوره کړو صحیح حافظ صاحب دا راته وایي چې دا چې کومه مدرسه دا ذاتي ده او که قومي ده جمیله وروره مدرسې او جوماتونه خو چې کوم دي دا د خاص څوک چې جوړوي که زه یې جوړوم که ته یې جوړوي که بل ورور یې جوړوي مسلمان ورور دا ذات پرې نه وي دا ټول خلکو دپاره وي او سړی چې کوم سړی یې جوړوي مالک یې څه چې دا د الله کور ده او چې څوک رسي که د ما دښمن وي ته رسي که څوک رسي چې کوم سړی یې جوړوي ادا یې چې دا د الله کور ده په دې باندې زه څوک نشم مندلی بل مدرسه چې کومه شوله مدرسه چې دا مدرسه خو چې خلک جوړوي دي دپاره چې دلته زه دښمن بچي ته پکې سبق وښیم زه پکې غریب سړي ته سبق وښیم زه پکې مالداري سړي ته سبق وښیم نو مدرسه خو بالکل ذات پرې نشي محدودېدلی مدرسه وي قومي جومات چې کوم ده ذات پرې محدودېدلی شي که ته چېرته به دې لیدلي وي اکثر ما خو ډېر لیدلي دي چې خلکو خپلې حجرې کې ځان ته جومات جوړ کړی وي هغې ته پبلیک او نور خلک چې دي اکثر ډېر کم سي خپل میلمانه یې رسي خپل هغه یې رسي نو جومات چې کوم نه دا خلک ذات دپاره جوړوي او مدرسه ما چې ته نه دي لیدلي چې یوه سړي ځان دپاره جوړه کړې خپل کور دپاره یې جوړه کړې خپل هغه دپاره یې جوړه کړې چې هغې کې خپلو بچو ته سبق ښیي دا مدرسه چې کومه ده دا ذاتي نه ده دا قومي ده دا د پښتو سنډو قوم چې کومه ده دا ښه په مشترکه ښه اخلاص او ښه مینې محبت سره هغو دې ته چنده ورکوي هغو دې ته لکه خپل لکه سپورټ یې کوي د دې مدرسې والا غواړي هر یو سړی دا غواړي چې دا مدرسه کامیابه شي چې دې کې د ما بچی د تو بچی او د بل بچی پکې سبق وایي در عزتمندو چې دا کومه مدرسه تاسو ته ښکاري د پښتو سنډو چې ته مین روډ نه 2 کیلومتره دې خوا ته د پښتو سنډو کلي طرف ته عزتمندو دې ځو کې ډېرې زیاتې مسلې دي او بله خبره ده چې د حافظ صاحب سره مونږ دا خبرې هم کوو چې د دې کلي خلک چې کم دي دو سره 57 کوي او کنه حافظ صاحب دا راته وایي چې دا کلي خلک چې کوم دي دا تاسو سره 57 کوي ماهینه جی الحمدلله ټول خلک چې کوم ده په چمړو کې او د دنو په سیزن کې نیوشر کې
ټول خلک لکه اخلاص سره هغه کوي. نو زه به دا وایم چې مدد به ځکه کوي چې دا دومره غټه مدرسه په تیارېدو ډېر کار پکې وشو نو خامخا دا خو داسې چل شوی چې کله موږ ته میلاو شوله که نه نو کله کمیټي کېنستله هغو سره موږ مشوره وکړله. ډېرو خلکو پکې دا وي موږ لکه ورته وویل ویلې چې موږ تقریبا 14-15 سال وشو چې موږ وړوکي په دغو مدرسو کې راستر شو. نو موږ ته پته ده چې مدرسې څرنګې چلېږي څرنګې نه چلېږي. نو موږ مشرانو ته وویل چې اختر مونځ چې کوم ده دا مدرسې ته کو نو پورا قوم به راغونډېږي او پورا قوم به ګوري چې مدرسې کې کوم نوی کار ده او کوم کار نه ده شوی او کېدونه ده هغې دې پوره ابو خلک وګوري مدرسې د غربت والا د طلباو غربت والا هغې به یې ته پته ولګي. نو مشرانو سره د خدای ښه وکړي هغو د موږ خبره ومنله او اختر مونځ یې په دې ځای کې روان کړلو او موږ ته یې ویې باقاعده هر جومات کې هر محلې کې مو اعلان وکړلو. هغې نه پس چې کله اوس خلک رسي خلک ګوري سترګو سره ګوري او عملي کار ګوري ویلې چې پهله چې کوم دا فرش چې کوم ده دې باندې چوکا لګېدلې دا خټې و کچا پچا و نو دې کې مو اعلان مو وکړلو چې لکه مو دې کې چوکا لګونې ده خو لکه اعلی کوالټي چوکا مو لګونې ده. خلکو امداد وکړلو هغو د الله نصرت او د خلکو مدد او موږ سره یې هغه وکړلو امداد یې وکړلو چوکا ولګېدله. همدارنګې هر موقع کې موږ سره الحمدلله خپل قوم چې کوم ده ډېر لکه هغه کوي تعاون کوي. او حفیظ صاحب دا راته وایي چې په مدرسې کې چې کوم ماشومان بچي سبق وایي هغه اکثر سکولونو ته نه ځي. دا اکثر د مدرسې مخې په دې باندې پابندي وي چې د سکولونو ته نه ځي که دا څه وجه ده؟ جمیله وروره دا خو سوال دې داسې وکړلو چې اکثر په سکولونو کې مو ډېرو استادانو نه اورېدلي دي لکه مو لیدلي دي په خپلو سترګو چې په مدرسې کې چې کله پوزیشن رسي نه په سکول کې چې کله پوزیشن رسي یا د مدرسې وړ کې ول رسي نو دا هسې یوه پروپیګنډا ده خلکو وله چې یاره مدرسې وړ کې حافظ چې کوم نه هغه نه مو خپله تقریبا مو ریګولر هغه تعلیم چې کوم نه مو اتم پاس ده زه اتم پاس یم او الحمدلله زه د مدرسې د وجې نه مو له بي اے اوس په کمپلیټ کېدو باندې ده مو بي اے شروع ده او د روان کال کې به کمپلیټ شي. همدارنګې ټول طالبان چې کوم دي الله تعالی دې موږ طالبانو ته دومره ذهن ورکړی ده چې هغه لسم ریګولر پاس هم نه کي خو انشاءالله چې د لسم اتم پاس د موږ طالب علم له سکول وله لسم هغه سره مقابله کوي شي د سکول هغه سره. او بله خبره دا ده چې د موږ طالبان چې کوم ده اکثر د موږ مدرسو کې هېڅ داسې یوه اداره به ته ماته ونه ښیي چې مدرسې مخې نه د مدرسې طالب علم باندې پابندي وي چې ته به سکول ته نه سي. پورا پاکستان کې زه ته دې ګارنټي درکوم. صحیح. حفیظ صاحب دا راته وایي چې په دې مدرسې کې تاسو جلسه ملسه کوو بیا هغې کې بهر نه تاسو چې کوم ولمنه دي هغه غواړو دې کې شریکوو په دې پروګرام کې؟ جی بالکل جمیله وروره یہ موږ تقریبا 4-5 مهینې پهله یعنې په ژمي کې ژمی بس لګېدو په دغه وخت کې د موږ له مدرسې وله جلسه وشوله تقریبا شپږو که اوه کسان حافظان پکې جوړ شولو. نو هغې کې موږ ټولو نه پهله دعوت چې کوم مو عطاالمنان شیخ صاحب ته ورکړی وو د پرچټاون وله چې کوم نه غټ شیخ الحدیث هغه ته مو هغه ورکړی وو دعوت ورکړی وو خو هغه په هغو ورځو کې بیمار و رانغللو. بیا یې پېښور نه تقریبا ډېر لرې نه د بجلیګر مولوي صاحب شاګرد و هغه راغللو هغه چې کله دا علاقه ولیدله ډېر خوشحاله شولو بالکل په سترګو کې اوښکې راغللې چې زه تقریبا دې ځای ته لاس کاله مخکې زه راغلی وم او دا وطن ډېر لکه شاړ و که نه او چې اوس مې دا جومات ولیدلو دا مدرسه مې ولیدله او دا خلکو مینه محبت مې ولیدلو نو ډېر زیات خوشحاله و. دې ځای کې تقریبا 1.5 ګنټه بیان یې کړی و په فارسي کې بیان کړی و په عربي کې بیان کړی و په پښتو کې خلکو ته کوم ملفوظات وایي بیان کړي. حافظ صاحب اخري تپوس درنه دا کوم چې په دې مدرسې کې څومره حافظان د دې مدرسې نه جوړ؟ تقریبا اوس خو دا مدرسه چې کوم اصل هغه د ټیم د سره ویزه د تاریخ د زه بیانوم دا حافظ کمال صاحب چې کوم د په خپل کلي جومات کې دا هغه شروع کړی دا سیستم چې تقریبا خپل وررونه چې کوم خپل د رښتې ولا خلک چې کوم وړکي چې کوم هغه ته به دا سبق خالو چې کلی ولا کله ولیدو هغه له رهن سهنی ولیدو چل نه پیر نه ولیدله نو حافظ صاحب ته هر سړي حافظ صاحب ته خپل بچی ورکولو. آزه کې دا ورکی تیار شولو تقریبا حافظ صاحب پیازو کې 15 کوله مهنت وکړلو چې هر سړي و دا غلیدو نو به دې کې د قوم رويچات شو کېره د مدرسه کله راسه نشاړه ده نو دا مدرسه ټوله خلک د قوم روغون شولو حافظ صاحب دا مدرسه ویر کړه چې هغه کله ورکی هغه ورکی دیزه ته راغلو نو تقریبا په کول کې نه دیزو کې شپې ورکی حافظ صاحب نه تیار کړیو نو الله تعالی په دیزه کې غوله ثواب کړو په دیزو کې د سرمندي غوله وشو. حافظ صاحب درته وایي چې د کم مسافرونه یا په پاکستان یا بهر ملکونو باندې مو چې کم یو پروګرام کړی نو الحمدلله دغه مسافر زمونږ دغه ورونو مونږ سره مدد کړی دوی ته به تاسو میسیج ورکوئ کم مسافرونه دي بهر وطن باندې یا په پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. ان تنصروا الله ينصركم. الله تعالی فرمایي چې کچېرې تو د مو د دین ولا مدد وکړلو
نو زه به دې ټوله مدد وکړم ومن بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه چا چې الله رضا دپاره د خالص نیت سره جومات جوړ کړلو یعنې الله کور یې جوړ کړلو نو الله تعالی به هغه ته په جنت کې کور جوړوي نو ما خپلو ملګرو نه خپل چې کراچۍ وله څومره ملګري دي مسافرونه دي د دوبۍ وله دي او د سعودي عرب وله دي چې په چیته کې هم د موږ علاقې د زیړې پټیالۍ وله څومره هم ملګري دي ما د نه صرف او صرف دا اپیل د هغو نه چې کم سے کم که تاسو په دې کې خپل لکه سوره استطاعت مو دا سوره عیسی مو دا چې عامو پکې واچوله نو به تاسو له قیمتي شي ولې دا زندګي خو تېرېدونې ده چند لمحات دي دا تېرېدونې دي الله خپل کور خپل دین اور دا چا دی وجې نه وي سره چې یاره پلنکي پکې امداد ونه کړل نو زه به دا ویسور کړم نه دا سلسله به روانه وي دا بلډینګ به هم جوړ شي دا مدرسه به هم جوړه شي الله تعالی مو ته یوه موقع راکړې ده چې په دې موقع کې مو خپل حصه واچو او خپل امداد ښه خلوص هغه سره وکړو او بله دا چې ما عزتمنو زه تاسو ګرځوم چې موږ کمرې کوم ځای کې جوړونې دي د موږ جومات ولا صحن چې کوم ده عامه جوړونې ده ورباندې مو برانډي جوړونې ده او کمرې مو کوم ځای کې جوړونې دي نو موږ سره خو ځمکه ډېره کمه ده د مدرسې ولا نو تخني سیستم مو کړی ده انجینیر مو هم راغوښتی او هغه راته وایم چې تخني نه علاوه تاسو ځمکه نه بچت کېږي که تخانه مو جوړه کړه نو ځمکه مو بچت شي او بله چردیوالي چارو طرف ته هغه چردیوالي چې کومه تو ګیټ ویډیو وکړله هغه صرف دې دپاره ولی چې مخامخ کورونه دي چې دې نه کم سے کم میلمانه رسي چې هغو دا کورونه نه ویني هغه چردیوالي به مو ړنګوو لاندې چردیوالي نشته کوزه طرف ته چردیوالي چې کومه ده دا مو ړنګونې ده نو چارو طرف ته چردیوالي نشته ده لکه کورونه ډېر دي خو صرف او صرف مو دا اپیل ده چې زه د خپل ملګري ګرځوم چې راسه ویې ګوري چې کوم کور مو کوونی ده او کوم نه ده کوونی چې بس کیمرې په سترګې عزتمندو چې څنګه مولانا صاحب خبره وکړه چې دا مدرسه چې کومه دا ذاتي نه ده دا قومي ده دې کې مدد وکړئ دې ته چې سمه مدوسته کېږي دې ته چنده وکړئ او دې کې تاسو چې کومه پیسې استعمالیږي عزتمندو که تاسو نن 1 روپۍ استعمال شي که نه نو زه وایم چې دې مدرسې نه که حافظان جوړېږي او که څومره دې نه سبق وایي ذهن چې دا تر اخریه پورې تر کومه پورې تاسو دا مدرسه چلیږي هغه پورې به ستاسو دغه ثواب وي نو عزتمندو دې سره مدد وکړئ او راځه چې د حافظ صاحب مونږ دا وښیي چې د په کم ځای کې کمره جوړوي او څه سیستم ده راځه 1 روپۍ دې که د خدای په لاره خرڅ کړه نو د هغې ثواب به مومي یو فصله یار محمد سرومال له دین نظر کنو رسیدل که غواړي ته تر خپل منزل عزتمندو حافظ صاحب نه تپوس کوو چې دو کوم ځای دا ترتیب جوړ کړی کمرو دا راته وایي حافظ صاحب چې دغه کې د کمرو کوم ځای ترتیب تاسو جوړ کړی جمیل وروره دا د کیمرامین صاحب د جومات ولا هغه ګوټ چې کوم ده د ګوټ نه بیا هغه ډوه دغه د موله د مدرسې ولا حدود دي تقریبا الون د غاټ کوڼې به دې ته لیدی شي ځین چې هغه غاټ کوڼې پرې هغه د مدرسې یا باترومونه چې کوم جوړ دي هغه زه پر انجینیر متدازو کې ویلو چې دیزو کې تاسو ولا ښه مزیدور غاټ هاسټل رسي او تخانه مو پکې ښه مزیدوره جوړېږي دې سره به دا وشي چې د مدرسې ولا نور ځمکه چې کومه ده به تاسو ولا بچت شي نو دیزو کې د کمرو ولا ترتیب جوړونه ده او نور په مدرسې کې اوس چې کوم رهایش ده طالبانو ولا ټول په جومات کې ده او په جومات کې شران ناجایز ده نو اوس مو فلال ګرلو ته خجوله ده پته د دوی ګرنی چې کومې جوړې کړې دي اوس په دیزو کې دا یحتی جوړونه دي لکه یو هاسټل جوړونه ان شاء الله حافظ صاحب دا راته وایي چې دا نور چې د کمرو ولا خبره خو شوه که نه دې سین چې کومه ده مدرسه دې کې څه خیال دی دې کې جمیله وروره تقریبا دیزو پرې چې دا کوم ځای کې زه ورته چې ویلوړ دیزو پرې دی هغه د برنډي ده د جومات والا او بیا دې نه خپله چې کوم ده د صحن د جومات والا یعنې هغه د هغې باندې به پلاو فضا به وي چې هوا لګي یا په ژمي کې چې لمر لګي که نه غرمه لګي نو دیزو پرې چې کوم ده مو هغه د برنډې ځای پرېښی ده او دې نه خپله چې کوم ده صحن ده نو دا هم جوړونې ده او صحن خو انتهایي ډېر ضروري ده ډېر انشاءالله چې رقم کار وشو الله وکړو انشاءالله دا کار الله کوي بالکل بېشک عزتمندو تاسو دغه پروګرام وکړو چې دا په پستو سنډو کلي نه تقریبا دې خوا د مین روډ نه 2 کیلومتره دې خوا د عزتمندو د پستو سنډو لارې باندې چې راشي نو امید لرم چې دا پروګرام به مو خوښ شوی عزتمندو چې دا وسته مو سم کېږي د سره امداد وکړئ ولې چې دا یو ذاتي مسله نه ده دا قومي مسله دی که زما او ستا بچی سبق وایي نو
امید لرم د پښتنو وروڼو چې دوی سره به ضرور ودرېږي چې د مدد چې کومې لارې دي کومې نمبرې دي عزتمندو تاسو ته ښکاري چې پر اسکرین باندې تاسو ته کومې نمبرې ښکاري دا یو د دې حفیظ صاحب د مولانا صاحب نمبرې دي عزتمندو که تاسو رابطه کوئ دې سره کوئ سم مو د وسته کېږي د سره امداد وکړئ او ضرور به کوو د پښتنو وروڼو نه مې دغه تمه ده چې ضرور به د سره ودرېږي اوس درنه غواړم اجازه چر د یو خوشحاله او ښاد آباد اوسئ مونږ په خپلو دعاګانو کې مه هېروئ